سلامونه احترامات ملګرو، صدیق افریدی ما. د ډیرو ورځو نه په فیسبوک باندې دغه یو خبره روانه ده چې د قائد صاحب او د عمران خان صاحب په خپل منځ کې اتحاد راځي. نو دا خبره رښتیا ده که دروغ ده؟ نو بالکل د عمران خان صاحب وفد چې کوم دی هغه راغلی و قائد صاحب ته او ملاقات یې شوی دی او څه خبرې پکې شوي دي. خو نن زه تاسو نه دا یو سوال کومه، یو تپوس کومه چې آیا د پی ټی آی یا د جمعیت په خپل منځ کې اتحاد وشي ښه دی که ښه نه دی، بهتر دی که بهتر نه دی؟ نو تاسو ماته په کمنټ کې د ښه یا د نه یعنی یس یا نو جواب راکئ چې موږ ته پته ولګي چې یاره مطلب د دې په اتحاد خلک خوشحالیږي که خفه کیږي، او چې څومره د جمعیت مشران دي یا د پی ټی آی مشران دي هغه ټولو ته مې دا درخواست دی چې دغه ویډیو بیا وګوري، او که فرض کرې په دې باندې د ښه جواب ډیر راغلی نو پکار دی چې په دې د غور و فکر وکړی شي، او که چېرته د نه جواب پرې راغلی نو په هغې د هم غور و فکر وکړی شي. ځکه زما خپله رایه دا ده چې دغه دوه چې کم پارټۍ دي دا سره په خپله کې ډېر زیات مخالفت کې ډېرې وړاندې لاړې تر دې پورې چې دشمنو پورې خبره لاړه. نو زما خپله رایه دا ده چې دا په خپل منځ کې سره کینی، خبره وکړي او مشوره سره وکړي. کم دا نوې کل دی، دا نوې جنریشن دی، ینګ جنریشن دی چې دغه ټولو ته دا یو دعوت ورکړي چې یاره فرض کرې د مشر به عزت کې، د علماو به قدر کې، د پکشرانو به شفقت کې، چې یعنی زمونږ د معاشرې نه دغه خبرې ورکې نشي. دغه خبرې به په کم حالت کې زمونږ نه ورکېږي؟ په هغه حالت کې چې مونږ مخالفت کوو، مونږ د یو بل ته سپکې سپورې وایو، د یو بل مشر ته کنځلې کوو. نو دا چې په خپل منځ کې کینی، په خپل منځ کې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو انشاءالله چې د دې څومره کارکنان دي دا په خپل منځ کې سره جوړ شي، او زه وایم چې دا به ښه اقدام وي، ځکه چې د دې سره به صرف معاشره کې دغه کم عزت چې د مشرانو تار شوی دی، د کمو علماو عزت تار شوی دی، نو دغه به واپس راشي، نو مکه شانتې به قدر و عزت پیدا شي. د دې پارټو د وجې ډېر عزتونه تار شو. نو زما خپله رایه دا ده چې د دې اتفاق وشي، اتحاد وشي، نو دا بهتره ده. او تاسو خپله رایه په کمنټ کې راکئ چې ستاسو څنګه خوښئ هغه شانتې ووایئ. نو انشاءالله زه مشرانو ته هم دا درخواست کوم چې دا ویډیو خامخا وګورئ او په دې کې د کمنټونه خامخا وګورئ چې خلکو تاسو ته څه ویلي دي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.